نه پوهېږي په دې دا دومره اهمه مسله ده. اوس یو سړی راځي د امریکې نه راځي او دلته 2 کسان وژني او 3 وژني او 4 وژني او د خلکو بې عزتۍ هم کوي. ته څه وایې چې نه زما ذمه ده چې دی څه کومه خپل ملک ته واپس بوځم. ټیک ته ستا ذمه وه خو هله و چې دی فساد له نه راتلی خو چې د کله فساد جوړ کړو الله فرمایي فقتلوهم حیث وجدتموهم چېرته چې بیا په لاس درځي کرش کوه ختم. پوهېږئ په دې خبرو باندې. نو الله جل شانو فرمایي چې کوم قوم چې هغه ستاسو سره جنګ نه کوي او تاسو ته د امن پیغام درکوي چې یاره موږ بس امن 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 موږ ته هم څه مه وایه تاسو ته هم څه مه وایي بیا څه مه وایه بس حلال شه. خو چې کوم قوم نقصان کوي او تاسو ته نقصان محسوس شي بیا هغه چل ورسره کوي کوم چې تاسو په میدان جنګ کې کوئ. تاسو ته ما وایي چې الله جل شانو مخکې وفرمایل چې دا منافقان کوم ځای کې تاسو ته په لاس درځي وجنې او هغه خلک چې داسې قوم خو لړ چې ستاسو د هغې په منځ کې معاهده ده یوه یا براه راست تاسو ته راشي چې موږ تاسو ته څه نه وایو او زموږ د طرفه ستاسو سره صلح ده الله جل شانو فرمایي بیا ستاسو هېڅ حق نشته چې په دې باندې لاس چوت کړئ او ګزار به وکړو بیا نشته. دومره الله جل شانو هغه حق ورکړی دی یو غیر مسلمه ته یو منافق ته یو یهودي ته یو عیسایي ته یو لامذهبه ته دومره حق دین اسلام ورکړی. بیا راځي به دې لږ سوچ کوي دې خبرې ته. خلک کله ناکله ډېر خلک دي ناپوهه دي دا خبرې کوي د مولیان کم نران مولیان دي نران دا د امریکې خلاف ولې کوي د امریکې خلاف به نه کوي. ته دې خبرې ته سوچ وکړه ته زمانه 100,000 کیلومیټر لرې اوسېږي او ته ما ته دهشتګرد یې او ما پسې راځي او په ما باندې حملې کوې. زه چېرته امریکې ته درغلی یم په تا مې حمله کړې ده چې ته ما پسې افغانستان ته راځي ته ما پسې وزیرستان ته راځي ته ما پسې کراچۍ ته راځي ته ما پسې بلوچستان ته راځي دومره زرګونه کیلومیټر لرې او ته دهشتګرد یې دهشتګرد تی که دا دي ته د کوم ځای نه راغلی تا پسې څوک درغلي هلته تا ته چا نقصان در رسولی چې ته عراق ته راځې او ته افغانستان ته راځې او ته لیبیا ته ځې او ته سعودي عرب ته ستا سترګې خړې دي خو یو نر پیدا نه شي ورته ووایي چې ته دهشتګرد یې بس سترګو کې ولې سترګې ورکړي. بس دغه یو سړی دی په ترکي کې د هغه نه الله جل شانو داسې یو انسان پیدا کړی چې لږ لږ امیدونه هم د هغه سره وابسته دي کېدای شي څه وکړي هغه هم په شرط ته دی زه په مطاف کې وم که نه مطاف کې مازدیګر ټایم و ماښام مونځ ته بس لږ شان وخت پاتې و نو په حرم شریف کې چې مونځ ته اذان ته وخت نږدې شي که نه نو کوم نږدې نږدې خلک یي د کعبې ته هغه کونجې واچوي لاسونه ورکړي نور خلک نه پرېږدي بس وایي طواف بند کړي د مانځه ټایم دی ډېر خلک غوسه کېږي وایي دا لا ټایم شته موږ د طوافونه پاتې دي چکر یې راته پاتې. خیر زه ولاړم دی امام چې کوم ځای کې ودرېږي دغلته شاته په 3 څلورم صف کې نو یو کس هغه مله کونجه راکړه داسې او ډېر ښه صحت یې و زوی هم ورسره وخوا کې دې خوا هم یو کس لاس راکړه نو دې خوا چې ما ته دې هلک وکته نو ټوپۍ په سر وه ټوپۍ په سر وه چې پاکستانی ښکارېدو پنجابی نو ما نه تپوس وکړو عربۍ کې من وین انت نو ما یې که دا عرب دی چېرته ما ورته من پاکستان نو ما ته وایي چې انا من بنګال بنګالی و خو چې دا لفظ یې واورېده چې دا پاکستانی دی لاس رانیسته اخوا لرې قرآن ما سې بدترینه قوم بنګالیان لاس رانه وتښتو دې خوا چې کوم سړی ما سره ولاړو ښکلی هغه ترکي والو نو ما ته یې دا چل وکړو نو ما ته پاکستان نو ما ته ته نو ما ته وایي چې ترکي نو بیا ښه یو بل ته نږدې شو نو ما ورته وایي کین یو سپیک انګلیش انګلیش ته ځي نو ما ته نو انګلیش مې عربک وایي نو عربک نو وایي چې دته اوس څه ووایم نو بس ما ته وایي چې دا ټولې خبرې پرېږده خو پاکستانی ترکی اخوان اخوان مونږ وروڼه یو دا یو لفظ زده کړو اخوان اخوان بهترین قوم دی ډېر محبت والا داسې سختې پې تېرې شوي کوم چې په پاکستاني قوم باندې تېرې شوي او پاکستانیانو کې عقل نشته او هغې څه عقلي کار وکړو راووته میدان ته او یو مجاهده وکړه او یو کوشش یې وکړو یو جهاد یې وکړو او د فوج نه هر څه واغسته او داسې یو حکومت یې قایم کړو چې هغه مثال دی د خلکو دپاره. نو خبره مې دا کوله دغه یو سړي نه امید دی که هغه یو سړي سره هم د دې ملک دې قوم ګڼکپي وکړه که نه ډېر غټ نقصان به ورته ورسي. يخترق حدود الوجدان جئت ففتحت الجنات بك وتنزلت الرحمات بصيامك يغفر ما فات.